خو یو سوال راځي چې تاسو غلام احمد قادیانی ته ولې کافر وایي؟ دا یو سوال خوشته ہے. غلام احمد قادیانی کافر دی، دا هغه منون کې کافر دی. ولې کافر دی؟ هغې هم مونځ کوي، روژه نیسي، حج زکات هر څه شته، تنظیمونه هم شته. نن سبا دې حالاتو کې پنجاب کې او سندھ کې ډېر محنت هم کوي، خو ورسره خپل لټریچر هم تقسیموي. زمونږ د مسلمانانو ایمان بالکل لاندې ناست دی. یو سړی د مالدارۍ نه د خرت نه وته دی، لیکن هغه سره د یو غریب د پاره 1000 روپۍ نه چې هغه له ورکړي، بلکې که د غریب حق راځي نه مالدار بې غیرته پکې ټول نه مخکي، هغه ایمان یې مخکې راګی. په دې نه به قادیانان فایده نه اخلي، د دې نه به عیسایان فایده نه اخلي. نن هغه مالدار چې مسلمان دی ټول نه لوی ګناهګار هغه دی، ولې خیال نه ساتي دې خبرې. یو سړي سره 2000 3000 5000 روپۍ سیوا دي، دا په غریب غربا ولګوي، د دې نه هغې فایدې اخلي. وبا راغلی دا مصیبت راغلی دی، الله دې په خپل فضل و کرم دا مصیبت لري، خو د هغې نه هغې فایده دا اخلي چې هغې تقسیمول کوي او سره خپل مسله مخوري چې میرزا غلام احمد قادیانی دا پیغمبر دی دې زمانه. هغه عربی کې محاوره ده کاد الفقر ان یکون کفره. دا وایم نه خلک ماته ته خو دا حدیث نه دی، ما خو دا حدیث نه دی ویلي، خلک په خبره نه پوهېږي. ته به یو تناظر کې خبرو کې خلک به د هغې نه بل څه جوړ کړي. کله کله غریبي سړی کافر کړي، دا تجربه ده. دا خلق کفر ته مه پرېږدئ. څومره چې الله وس درکړی دی د خپل خوا کې ګاونډیانو غریبانو خیال ساتئ، هغې ته څه دانه غله ور واچوئ دې لپاره چې کافر نشي چرته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره یو مستقل مد دی په قرآن کې، د هغې مد ذکر به کوو بیا، خو چا چې قرآن ویلی دی سوچو کې چې کم مد دی چې قرآن د هغې نه خرج کوي پای خلقو باندې چا نوې نوې مسلمانان دي. قرآن خو څوک وایي نه، قرآن وایي نه بیا به په دې ټولو څیزونو پوه شي. غلام احمد قادیانی اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه وایي، لیکن د هغې سره د خپلې پیغمبرۍ هم قائل دی، ځان هم نبي ګڼي. اور قرآن فرمائی زما آخری نبی خاتم النبیین دے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ختم نبوت دا عقیدے منگر سی کافر، پدے وجہ باندے قادیانان کافر دی، نور سو وجہ نشتا. دا وڑا مسئلہ نہ دا. پا جنگ یمامہ کے سمر صحابہ اکرام شہیدان شہید 14,000 صحابه کرام شهیدان شوي په کومه مسله باندې؟ جنگ یمامه هغه چا سره شوی وه چا چې د نبوت دعوه کړې وه، مسیلمة الکذاب. هغه به اشهد ان محمد رسول الله ویښ. د صحابه کرامو اجماع شوی ده په دې چې کم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو د بل چا د نبوت قایل دی کافر دی، واجب القتل دی. البته قتل دا هغه د حکومت کار دی، ستا کار نه دی. دا نازک مسله ده، دې نه خلاف بغاوت مه کوئ، دا خو د اجماع مخالفت کوي. مسیلمة الکذاب دا هغه خلاف صحابه کرامو اجماع شته په قتل کې نشته، شته دی. ابوبکر صدیق دور کې دا اجماع ده او دا مستدل دی خبره. اجماع دا شریعت مستقل دلیل دے کہ نہ دے؟ قرآن سے فرمائی یو سڑے چھ قرآن و سنت ویتبع غیر سبیل المؤمنین. امام شافی نے چاہتا پوس کہ اجماع حجت تے کہ نہ دے؟ اغیب او دیکھ دایت کریمہ ہوئی یتبع غیر سبیل المؤمنین. المؤمن صحابہ کرام، صحابہ کرام دے اجماع خلاف چی گئی نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم وساعت مصیرہ.
دا سړی مسلمان نه دی. اجماع مستقل حجت دی د شریعت. دومره دا چې علمي لحاظ سره یو سیز باندې د یو مسئلې اثبات کیږي، یو د یو سیز اظهار وي. خاتم النبیین آیت قرآن کے موجود ہو سے مطلب ہو چاہے زینت النبیین مطلب دے کنا خاتم بمانے مہر دے. صحابہ کرامو د خاتم النبیین باندې اجماع وکړه چې دې مقصد دارے چې نبوت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم دے. دا مثبت نه ده اجماع مظهر ده. یعنی آغا پټوارے کم چې نصوصو کې موجودی صحابہ کرام اجماع سره آغا ښکارش دا سے اجماع ده د مدعیان نبوت خلاف چې صحابہ کرام د دور نشورو ده. او دا زمونږ د ایمان حصہ ده اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ده. یو سړی نورو ته ترغیب ورکوي د قانون د خیال ساتلو، نو په خپل دیم د قانون خیال ساتي کنه. پاکستان قانون کې ختم نبوت شته که نشته؟ نو آیا رسول الله دا حق رسیږي چې د هغې خلاف وکړي؟ نورو ته دعوت ورکوي چې ته د قانون پاسداري وکړه، نو په خپله هم پاسداري وکړه که نه. خیال وساته چې ستا په قانون کې دا لیکلي دي چې که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو څوک د نبوت قائل شي کا ذلی او که بروزی، تو دا سړی او مسلمان نه کافر وي. ته دې خیال وساته. ډېر عجیب و غریب خلق یو دا قسم خبرې کوي.